بسم الله الرحمن الرحیم. منګه د اف اس سی میډیکل ټیکنالوژي لیبارټری ټیکنالوژي او د وسره د ډیپلوما لیبارټری کوم د سټوډنټ چې دي د هغې دپاره دا کلاسز دي. د دې مقصد صرف زمونږ دا دی چې یاره مونږ په اسانه باندې په پښتو کې او په شارټ کټ او په کم نه کم دا کې لکه مونږ سټوډنټ پوه کړو. او لومبی چې دی هغه یورین انالیسز یا یورین آری یا یورین کمپلیټ ایگزامینیشن. په دې کې لیکلي چې واټ از یورین انالیسز، مطلب دا دی یورین انالیسز یا یورین آری روټین ایگزامینیشن آف یورین اور یورین کمپلیټ ایگزامینیشن. په دې کې یورین انالیسز is also called urine analysis, one of the oldest laboratory procedure in the practice of medicine. د دې کې صرف دا دی چې یاره مونږ پکې د یورین کم ټیسټونه دي هغه پکې کوو، یورین کمپلیټ ایگزامینیشن. په دې کې څه کېږي؟ په دې کې عام فزیکل ایگزامینیشن کېږي، کیمیکل ایگزامینیشن. د یورین چې دی درې طریقو باندې کېږي. یورین فزیکل ایگزامینیشن کېږي، کیمیکل ایگزامینیشن کېږي او مایکروسکوپیک ایگزامینیشن کېږي. یورین ټیسټ چې دی دا د څه دپاره کېږي؟ جنرل ایوالویشن آف هیلث. د دې نه علاوه ډایګنوز آف ډیزیز ډسارډر آف کډني اور یورینري ټریکټ انفیکشن. مطلب دا د یورین ټیسټ چې دی دا د دې دپاره هم کېږي چې یاره کډني څه مسله ده، یو ټي آی څه مسله ده. د دې نه علاوه ډایګنوز آف ادر سیسټمیټک ډیزیز دیٹ افیکټ کډني فنکشن. مطلب د کډني څه انفیکشن دی، په ګرده کې زخم دی، په کوم د یورینري بلیډر چې دی په دې کې دی، په یوریترا کې دی. د دې نه علاوه د ډایبیټک پیشنټ چې دی مانیټرنګ آف پیشنټ وذ ډایبیټیز، مطلب په دې کې شوګر ټیسټ کېږي، دام دا کېږي. اسکریننګ فار ډرگ ابیوز، سلفونامایډ وغیرہ، امانوګلیکوسایډز، دې دپاره هم یورین انالیسس کېږي. د دې نه علاوه یورین انالیسس د دې دپاره هم کېږي په قانوني پیچیدګیانو باندې. قانوني پیچیدګیانو باندې داسې چې بعضې پیشنټ داسې خدا نخواسته چې مطلب دا دی هغه څه کریمینل څیزونو کې هغه انوالو وي او هغه میډیکل چیک اپ کېږي، نو هغه اکثر دا وایي چې یاره ما ته تاسو څه وویلې نو ما ته دا پرابلم جوړیږي. بعضې مریضان دې دپاره. د دې نه علاوه یورین آری یا مایکروسکوپي، په دې یورین آری کې بیا یو بل دغه دی چې هغه مایکروسکوپي دي چې بعضې خلک ریپ وکړي، مطلب دا دی جنسي زیادتي وکړي زنانه سره. نو مطلب دا دی په دې کې هم یورین مایکروسکوپي چې دی چې تر څو پورې دغه فیمیل یورین پاس کړي نه نو د دې یورین آری چې کله کوي په مایکروسکوپي کې هغه ډیډ سپرم چې دی هغه ښکاري، خو بشرطه دی چې دی یورین پاس کړي نه. دا په کیمیکل په کرایم انویسټیګیشن کې هم د یورین انالیسس چې دی یو ډېر اهم رول دی. د دې نه علاوه کلیکشن آف یورین سپیسیمن به څنګه کې، لکه تاسو به یورین کلیکټ کوئ څنګه؟ نو فرسټ آف آل خو دا دی چې تاسو کوم باټل ورکوئ چې دا سټیلایز مین چې دا ښه صفای او د دې باټل چې دی دا کولاوي، مطلب دا دی لکه بالکل کولاوي. او د دې نه علاوه یورین چې دی دا به تاسو 2 هاورز د مخکې لیب ته رارسوئ، که نه بیا به فرج کې دا ږدئ. د دې نه علاوه یورین چې دی دا ارلی ان د مارننګ چې دی دا یورین چې دی څنګه چې دا ډایګرام ورکړی دی په دې کې د ټولو نه ښه خبره دا ده چې تاسو ارلی ان د مارننګ یورین چې دی دا تاسو کلیکټ کړي. د دې نه علاوه هر یو چې هغه تاسو بیا د دې خپل دغه دي بعض اوقات داسې دي چې هغه یورین کلیکشن نه کېږي. ماشومانو دپاره دا کوم ډایګرام کې چې دا دغه ورکړی دی بیګ غوندې ورته اچوي. بعد دا چې د نیډل اسپایریشن په ذریعه باندې هم یورین کلیکټ کوي، لکه بعض اوقات داسې وشي چې هغه په خپله یورین کولی نشي، نو بیا په دغې طریقې دي.
د ټولو نه اهم رول دا دی چې کوشش کوئ چې کوم باټل وي هغه سټیلایز وي ځکه بعض اوقات داسې وشي چې یاره د میډیسن په بوتل کې تاسو یورین یوسئ د دې زه تاسو ته یو انټرسټنګ واقعه بیانوم هغه دا ده چې یاره یو ځل داسې کار شوی چې ما خپل لیب کې کار کوم ما نه چا یورین نه وړلو هغې کې هغه چې څنګه ما یورین شوګر کو نو هغه مکمل ډایبیټک راته لکه هغه یورین کلر چې دی هغه چینج کېدو مکمل د یورین مریض شو کېدو سمټم د هغه مریض علامات چې وو هغه د یورین نه ما ته بیا هسټري واخیسته چې ما یاره تا چې کوم بوتل کې د یورین ناوړي دا کوم ځای یاره دا خو موږ له چا شات په دې بوتل کې لږ غونتې راکړي او د هغې نه پس ما بیا کنګال کو په دې کې مې یورین راوړل نو مطلب دا دی دغسې کیسز نو دا بیا لیب والا هم بدنام شي او هغه مریض چې دی هغه ته هم تکلیف جوړ شي نو کوشش کوئ چې کوم د یورین د په کلیکشن کوم باټل وي دا سټیلایز وي او تاسو د لیب نه خپل د لیبارټرۍ نه خپل باټل ورکوئ د کور نه که راوړی د هغه کې بعض اوقات لیب کوم رزلټ چې دی کې فرق راتلی شي د دې نه علاوه یورین چې دی د دې سوز ایگزامینیشن دی یو فزیکل ایگزامینیشن دی چې هغه د دې نه علاوه دویم چې دی کیمیکل ایگزامینیشن دی او دریم چې دی مایکروسکوپیک ایگزامینیشن دی فزیکل ایگزامینیشن کې یورین والیوم دی کلر اډور پی ایچ سپیسیفیک ګریویټي ده نو دا الریډي تاسو ته مخکې ما ویډیو کې کړم دی خو به هر حال سپیسیفیک ګریویټي چې دا 1 نه والا 2.5 لیټر پر ډے دا لکه نارمل ده والیوم او والیوم چې دی پر ډے لکه 1 لیټر نه والا 2.5 لیټر پر ډے ده اولیګیوریا لیکلي دي چې دا مطلب دا دی چې کم خلک یورین د 400 ایم ایل نه کم نو هغه اولیګیوریا مطلب دا چې یورین کم پاس کول نو دا د ډیهایډریشن په وجه باندې لکه څوک د اولټۍ چا ډېرې کړي ډایریا ورته کړي یا شاک کې تلي او کیوټ ګلومیرولن نیفرایټس رینل فینر د ګردو کوم مسلې چې په دې کې یورین چې دی د دې پر ډے چې دی والیوم کم وي پولیوریا داسې دی چې هغه د 2.5 لکه د 2.5 لیټر پر ډے نه سیوا یورین کوي نو دې ته پولیوریا مطلب دی چې د یورین اخراج هغه په پښتو کې دا وایي چې یو کس وایي زه تشې امتیاز چې دا ډېرې زیاتې کوم دې ته پولیوریا وایي او دا پس کې کوم خلک د اوبو استعمال ډېر زیات کوي د دې نه علاوه ډایبیټس ملایټس انسیپایډس مطلب دا چې د شوګر مریضان او انوریا مطلب دا چې هغه بالکل چې یورین بالکل کم لکه د 100 ایم ایل لم کم دا اکثر د کډنی فیلر کی یا کډنی شټ ډاون کی هم دا داسې راځي د یورین مقدار کمی دا د یورین والیوم دی د دې نه علاوه د یورین کلر نو د یورین کلر چې دی دا فیل یلوي یوروکروم دا یو پیګمنټ یا یوروبلینی په وجه باندې د دې نه علاوه بعض اوقات د یورین کلر کې فرض که تاسو باټل ایگزامین کوئ نو هغه کلاوډنس پکې راځي نو دا مطلب دا چې په دې کې یا سیلز دي یا پروټین دي یا کرسټل دي او بعض اوقات دا پکې ښکاري دا فزیکل ایگزامینیشن دی او کلر یورین چې دی نو عام طور پر د یورین کلر چې دی دا پیل یلوي د مختلف میډیسن په وجه باندې هم کلر چینج کیږي لکه دا بلو گرین چې دی میتایلین بلو او سیموډوناس یا ریبوفلیوین مطلب دا ډایبیټک کم پیشنټ چې دی هغې کوم میډیسن استعمالوي د هغې په وجه باندې بعض اوقات د یورین کلر چې دی دا چینج کیږي دا کوم ډایګرام کې دا کړی دی بعض اوقات آر بی سی ماتیږي مختلف بیماریانو په وجه باندې نو هیموګلوبن جدا شي سیلز ماتیږي د هغې په وجه باندې هم د یورین کلر چې دی دا ریډ براون چې دی په هیموګلوبن په وجه باندې مایګلوبن په وجه باندې ریډ بلډ سیلز چې کوم دي د هغې په وجه باندې آر بی سیز چې دي د دې په وجه باندې او دا نور میلانین په وجه باندې میتایلډوفا چې دی دا ډایبیټک کوم مریضان چې دي یا د بلډ پریشر د هغې په وجه باندې هم دا د ټي بي مریضان د ټي بي کوم میډیسن چې د هغې په وجه باندې د یورین کلر چې دی دا چینج کیدی شي او بعض اوقات لکه ملکی کلر چې نو دا پسټلز پکې راځي کرسټل پکې راځي د دې نه علاوه د یورین
چې د دې فزیکل ایگزامینیشن کې دویم اډور دی مطلب دا دی چې د دې سمیل چې دی بوی چې دی دا څنګه نو ارومیټک مین خوشبودار وایي او د دې نه علاوه په دې کې یوریا نو یوریا د امونیا نه جوړیږي نو د دې په وجه باندې د دې ارومیټک سمیل او فاول آر افنسیو کم سمیل چې دی دا نو دا د څه په وجه کیږي مطلب دا دی چې په یورین کې پس سیلز راځي پیپ راځي پس سیل ار انفلیمیشن مطلب دا دی چې په یورین کډنی کې ستا انفیکشن دی یا په یوریترا کې دی یا په یوریټر کې دی د هغې په وجه باندې د یورین سمیل چې دی دا څښا غوندې ډرټي سمیل او د دې نه علاوه سویټ لکه خوږ غوندې سمیل چې دی دا د ډایبیټک فروټي چې دی دا کیټینوریا مین دا یو ویسټ پروډکټ دی چې دا په یورین کې خارجیږي په هغې کې د یورین دغه چې دی سمیل چې دی نو هغه دغه شرط دی او میپل سیرپ لایک یورین دي مختلف بیماریان دي چې پای کې د یورین کلر چې دی دا بوی چې دی دا چینج کیږي د دې نه علاوه راټن ایګ چې دی دا راټن ایګ دا دی چې دا ډایبیټک وغیره یا کوم د کی چای کی چینج کیږي څښا غوندې بوی یا انفیکشن یې د هغې په وجه باندې د یورین کلر چې دی دا چینج کیږي د دې نه علاوه د یورین پی ایچ چې دی نو دا عام طور پر ایسیډیکي reflects ability of kidney to maintain normal hydrogen ion concentration in plasma and sleep. د یورین پی ایچ چې دی دا عام طور پر ایسیډیک وي او دا موږ په څه باندې چیک کوو یو په لیټمس پیپر باندې چیک کوو پی ایچ پیپر باندې او ډپسټک دا کوم دغه چې د دې نه علاوه یورین ایسیډیک چې دی دا د مختلف ایسیډیک یورین چې ډیر زیات دي نو کیټوسس مطلب دا دی چې کله په یورین کې کیټون باډیز ډیر زیات خارجیږي ډایبیټک سټارویشن په وجه باندې او یو ټي آی ایکولای وغیره په دې وجه باندې هم د یورین دغه سیوا کیږي سپیسیفیک ګریویټي چې دا نو دا د یورین ډنسټي معلوموي هم د دغه کم په دې یورینومیټر باندې دا زیات لکه اوس پخوا به معلومه خو اوس ډېر نه ده کېږي لکه مطلب دا د یورین چې دي دا ډېر زیات ټینګ دي یا هلکه دي مختلف ډیزیز کې دا هم کېږي خو لکه داسې اوس په دې اوسني دور کې دا زیاته نه کوي دا د یورین سپیسیفیک ګریویټي چې ده نو دا په څه کې انکریز کېږي لکه مطلب دا دی چې ته د اوبو لو واټر انټیک ډایبیټک میلایټس او په یورین کې البیومن چې دي په هغې کې د یورین سپیسیفیک ګریویټي چې ده البومینوریا مطلب دا دی چې په یورین کې البیومن خارجیږي یا ایکیوټ نیپرایټس چې دی په دې کې هم سپیسیفیک ګریویټي چې ده دا انکریز کیږي او ډیکریز کیږي ابسنس اف ای ډي ایچ رینل ټیوبولر ډیمیج مطلب دا دی چې بعض اوقات د یورین هغه ری ابزارپشن چې دی هغه صحیح نه کیږي نو پای په وجه باندې د یورین سپیسیفیک ګریویټ چې ده دا بیا ډیکریز کیږي د یورین مایکروسکوپي لپاره داسې دی چې موږ څنګه د ټیسټ ټیوب کې لکه دا د یورین سیمپل دی د مریض نه چې موږ اخیستی دی د یورین سیمپل دی نو دا موږ له پکار دا دی چې دا موږ سنټریفیوج کړو که د سهار ټایم یورین وي خو د هغې دپاره د سنټریفیوج ضرورت نشته عام طور پر لکه باټلز کې کم سیمپل کلیکشن باټل وي په هغې کې وي نو کرسټل کم شیپ چې دي هغه به نه چینج کېږي او که نه تا نه ایمرجنسي کې لکه په هغه وخت باندې یورین راشي نو دا به سنټریفیوج کې دا سنټریفیوج ټیوب دی او دا به څنګه کوو لکه چې څونه یورین دي دونه به تاسو سره ډسټل واټر واخلئ دا په یو دغه دی نو دا لږ شانته دا ډسټل واټر لږ سیوا دي دا به لږ غوندې کم جی چې څنګه د یورین دا سیمپل دی دا کلیکشن مونږ کړی دی نو د دې سره به چې څونه یورین دي دونه به ډسټل واټر واخلو دا به سنټریفیوج مشین کې سنټریفیوج کړو چې دې کې کوم یو بل ته به بلکل مخامخ دا کیږو او یو منټ نیم منټ به دا سنټریفیوج کړو د دې مقصد دا دی چې کوم سیلز وي هغه دې کې سیټل ډاون شي چې په مایکروسکوپي کې دا به آن کړو او دا به لږ شانته دې ته به
بس دا کافي دی دا صرف د دې دپاره چې دا کوم کرسټل چې دي کوم هغه به د دې نه به بیا مونږ داسې کار وکړو چې د دې اپر پارټ دا به ټول چې دی د دې اپر پارټ به مونږ ضایع کړو او لوور پارټ دا لکه اپر پارټ چې دی لکه ډومبۍ حصه چې دا مونږ ضایع کړو او لاندې چې کوم سیټل ډاون شوي دا به مونږ په یو سلایډ باندې واچو او هغه سلایډ باندې به کور سلیپ کیدو څنګه به ګو دا طریقه زه تاسو ته اپر پارټ چې د دې مونږ داسې ضایع کړی او لوور پارټ چې دی دا مونږ په سلایډ باندې داسې به د یورین سیمپل دغه کړو او په دې باندې کوم کور سلیپ چې دی کور سلیپ هغه به پې داسې کیږي داسې کور سلیپ هم پې داسې کیږي د دې نه پس به دا مونږ په مایکروسکوپ کې کیدو او مختلف لینزز باندې به دا مونږ ګورو او سره به بیا مونږ سلایډ سټډي کوو چې په دې کې یورین کې پس سیل څنګه راځي آر بي سي څنګه راځي کرسټل څنګه راځي اپیتیلیل سیل راځي او دا په کوم کوم ډیزیز کې راځي نو اوس مایکروسکوپي څنګه پروسیجر دی هغه زه تاسو ته ښیم یورین کوم سلایډ چې په هغې باندې مونږ کور سلیپ یا کور ګلاس کېښودو او دا به مونږ په مایکروسکوپ کې داسې کیدو ټیک ده جی په مایکروسکوپ کې چې دا مونږ کله کیدو نو دا ړومبی دا یو لینز دا په دې به 4 لیکلی ټیک شو جی بله دا لینز دا ګوره جی دا 4 لینز دا 10 ده او د دې نه علاوه که تاسو وګورئ دا 40 ده نو دا به مونږ په 4 دا 4 لینز چې کوم دا 4 دا پور چې پې لیکلې په دې باندې به دا مونږ فوکس کو نو چې کله دا مونږ فوکس کو د مایکروسکوپ لایټ به داسې ولګو او دې باندې به مونږ دا یورین کې به داسې کې چې مایکروسکوپ کې به دا لایټ چې دی دا به لږ شانته سلو کې داسې بیا به دې کې مونږ سلایډز ګورو مختلف سیزونه که فرض که په دې باندې ستاسو بعض اوقات شک وي په دې په 4 لینز باندې تاسو دا وګورئ نو بیا دا تاسو 40 لینز باندې لکه مطلب دا دی چې 40 لینز ته دا تاسو د کنفرمیشن دپاره کنورټ کولی شي چېرې دې کې دننه څه ښکاري څه سلایډز دا به لږ شانته په کیمره باندې تاسو ته نه راځي به هر حال هغه سلایډز چې دي هغه به مونږ تاسو ته مختلف سیزونو کې د کیمرې فوکسینګ او دې کې لږ شانته فرق وي هغه شانته صفا نه راځي خو به هر حال موږ به کوشش کوو چې موږ تاسو ته علاوه سلایډ وښایو یو پریکټیکل دا سیزونه تاسو بیا زده کړئ بیا به دې نه کړي مایکروسکوپیک ایگزامینیشن چې دی د آلریډي تاسو ته موږ دا کړي چې تاسو کوم سیمپل واخلئ او هغه به بیا تاسو سنټریفیوج کوئ هغه طریقه چې دا په ویډیو کې تاسو وګورئ د هغې نه پس به بیا د یورین مایکروسکوپي موږ کوو د دې دا دی چې مطلب دا دی یورین کوم سیمپل تاسو واخلئ او هغه تاسو د سنټریفیوج په ذریعه باندې سنټریفیوج کې او د هغې نه بیا کوم تاسو ته ما وویل چې سنټریفیوج کې اپر پارټ به ضایع کړي لوور پارټ د یورین چې دا په سلایډ باندې واچوئ او په پای به کور سلیپ یا کور ګلاس کیږدئ او د هغې نه پس به بیا تاسو د هغې په مایکروسکوپ کې به کیږدئ او په لاول به په 4 لینز باندې وګورئ بیا په 40 لینز باندې ګورئ د فردر دغه دپاره نو بیا دا د یورین مایکروسکوپي به سټارټ شي نو انشاءالله کوشش به کوو چې که خیر یورین مایکروسکوپي ټوله مونږ سبا د الله په امان الله خوشحاله ساته